ویلي هغه عالم چې هغه د خدای او د رسول خبره کوي په منبر ناست او دی الوځي هغه مشر چې هغه په جرګه کې کینی او په مجلس کې ناست دي د خلکو خیر لټوي او دوی الوځي د کار د دې خیر ښېګړې دپاره وځو او دا به موږ د خیره څه د هغې پورې نه پرېږدو دا د امن خبره او دا د استحکام خبره چې څو پورې په د پاکستان کې تاسو انتهایي مشکور یم چې تاسو د خپل میډیا چینل په ذریعه باندې زموږ اواز او د دې علاقې غیرتمندو سپینروبو مسلمانانو ته رسوئ. سبانه زمونږ امن او استحکام پاکستان ریلي ده د حاجي بدر خان صاحب په سربراهۍ کې انشاءالله او دا ریلي به د شهید چوک نه شهید چوک ته د ټول پی ډي ایم مشران او کارکنان را جمع کیږي او د هغه ځای نه به موږ ګورګورې چوک ته ځو او انشاءالله د هرې پارټۍ چې کوم دی مشر هغه به موږ ته لایحه عمل راکوي چې مخې ته به موږ دا پروګرام چې کوم دی څنګه بولو انشاءالله. نو د دغې دپاره موږ دا اجلاس وکړو او ښه برپور اجلاس و ښه کامیاب چې کوم دی اجلاس و الحمدلله او د تمامو عوامي نشتل پارټۍ او د جمعیت علما اسلام کارکنانو په دې کې شرکت وکړو. د هر حیثیت د ویلج کونسله پورې او د واډه پورې هغه کارکنان دلته حاضر شو او د یو عزم چې کوم دی اعاده وکړه چې انشاءالله د امن او استحکام پاکستان ریلي به موږ کامیابو او د دې نه مخې ته به د پی ډي ایم چې کوم دی د چترۍ د لاندې انشاءالله په دې ملک کې موږ د آیین او د قانون د بالادستۍ دپاره د پارلیمنټ چې کوم دی د سوپریمیسۍ دپاره او د ادارو چې کوم دی د استحکام او د تحفظ دپاره به موږ جدوجهد کوو او په دې باندې زمونږ د مخکې نه جدوجهد را روان دی انشاءالله او دا جدوجهد به جاری ځکه چې موږ جمهوري خلک یو موږ عوامي خلک یو او انشاءالله دا پروګرام صدر صاحب سبا ستاسو د امن مارچ دی په دې حواله سره ستاسو نن میټینګ سم ویل او سبا به ستاسو څه لایحه عملي زمونږ الحمدلله د جماعت علما اسلام مشران او زمونږ عوامي نشنل پارټۍ مشران دا ټول په یو اواز باندې راپاڅېده او انشاءالله سبا به د امن مارچ دی دا به انشاءالله په هره طریقه چې انشاءالله دا به کامیابو د خیره سره او انشاءالله دا ورزش را روان دی چې جماعت علما اسلام او د عوامي نشنل پارټۍ چې دی نو دا اتحاد داسې اوسنی نه دی او دا به انشاءالله را روان دور چې دی دا به ثابتوي د خیره سره چې انشاءالله به دې ملک کې به غواګي چې دی انشاءالله دا به دې خلکو ته واره کېږي او دا زما پوره یقین دی انشاءالله چې جماعت علما اسلام او د عوامي نشنل پارټۍ د مرکزیار د پی ډي ایم خصوصا د پی ډي ایم چې څومره زمونږ ملګري پارټۍ دي هغه ټولو سره به زموږ اتحاد چې دی دا به انشاءالله د کامیابۍ یو اثر وي. زموږ دغه مقصود دی انشاءالله العزیز چې په دې ملک کې امن راوستل په دې ملک کې استحکام راوستل او د دغه ایجنډې تحت چې کوم دی نو هغه نن زموږ د پی ډي ایم په سطح باندې د ملک اختر په حجره کې چې کوم دی نو زموږ میټینګ وشو هغې کې د تحصیلي موډا د مشرانو هغه برپور شرکت وشو د ویلیج کونسل د امیرانو د یونین کونسل د امیرانو جنرال سیکرټریانو مرانو زما هغې کې دغه وشو او هغه موږ په دې یو ایجنډه باندې چې کوم دی نو په دې پیج باندې دغه شو چې سبانې زموږ کوم د امن او د استحکام پاکستان دپاره ځکه چې امني او د پاکستان استحکام یي نو هله به موږ یو او زموږ وجود به وي نو چې امن نه او پاکستان استحکام ته هغه مطلب وده نه نو بیا زموږ زندگی هم چې کوم دی نو هغه سوکاله نشي. دغه باره کې انشاءالله العزیز سبا به زموږ د دې موندنه د پی ډي ایم په سطح باندې د حاجي بدر خان د سرکردګۍ لاندې امارت لاندې هغه به چې کوم دی نو هغه به زموږ یو برپور جلوس هغه به د تیمرګرې شهید چوک ته چې کوم دی نو دغه کېږي او هغه ځای کې به راجمع کېږو د ټولې ضلعې په سطح باندې د پی ډي ایم په لیول باندې د ټولې ضلعې ورکرز او خلک هغه به چې کوم دی نو انشاءالله العزیز په دغه جلسه کې د امن دپاره چې هغې کې زموږ ټولې ادارې ټولو ادارو دپاره نه د دې ملک د استحکام دپاره نه د ملک ټولې ادارې هغه په خپل آربټ کې او په خپل آربټ کې هغې سره دا اختیاري چې هغه د عوامو دپاره چې کوم دی د فلاح او بهبود دپاره دغه ادارې او چې عوامینو دغه ادارې وي نو دغه ادارو سره موږ د پوره مرستې دپاره او د مخالف خلکو دپاره نه چې هغه زموږ نه دغه ادارې کمزوري کوي او دغه ادارې زموږ هغې ته په نقصان رسوي او هغه جپرډایز کوي د هغې خلاف به چې کوم دی نو موږ یو
د خپل قوت مظاهره کوو د پی ډي ایم په سطح باندې ان شاء الله. ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، زړه راخلاص ادا کوم د ټولو پارټیو چې څومره مشترکه خلک راغلي د ټولو مو شکریه ادا کوم. او چې زما د ډېرې ته څومره مخلوق راغلی ډېره زیاته شکریه. دا خبره نشته ده چې زه نشنلی یم ځم به یا زه جماعت علما یم او ځم به، نه، موږ خو د دې خلکو دپاره اواز اوچت کوم چې د امن دپاره موږ قرباني کوو. راځئ زموږ سره ټول ودرېږئ او دا زموږ او ستاسو د ټولو ضرورت دی او دا به موږ اخلو او دا زموږ او ستاسو د ټولو فرض هم دي. د خپلو بچو دپاره زموږ په سکول کې بچي تباه شو وایل وځول، زموږ په جنازو کې مشران او خلک والوځول، زموږ په جوماتونو کې عالمان ویشته او په جوماتونو کې خلک والوځول، په جلسو جلوسونو کې والوځول، په بازارونو کې والوځول، خویندې میندې م کونډې شولې، بچي مې یتیمانان شولو، کورونه مران شولو، خلکو راباندې څه پساتۍ ونه کړلې او نورې خلک راباندې څنګه کوي، ولې راباندې کوي، ګناه څه شوې ده، موږ ظلم کم کړی دی. دا خالص د پښتنو په وطن کې ده، ګوره د پښتنو په صوبه کې ده، بل ځای کې نشته دی. تاسو وګورئ هغلته کې یوه ښځه چېرته چا د دې سړک ناخوا کړی و په دې پنجاب کې او په هغې باندې یې څومره غوبل وکړ، یو ډز هلته وشي په هغې باندې بیا څومره هله ګوله راواخلي. خو که دلته کې 500 مړه شو راشي وګوري یاره زه خدای تاوان کم شوی دی، تاوان کم شوی دی، ډېر نه دي ضایع شوي. ای خدای دې انصاف زری کړه، 500 او 100 او 200 جانونه ضایع شو، خلک تباه و برباد شو، ته تاوان زیات نه دی شوی. نو زمونږ دا صوبه دا زمونږ یینې نن سبا خلکو ته ډېرې ارزانې دي او هغه زمونږ د بیکارۍ په وجه، هغه زمونږ د سستۍ په وجه، هغه زمونږ د نااهلۍ په وجه باندې، زمونږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې دې ته به مونږ ځان ټول که خیري پښتانه کوو او دا خپله پښتو به ګټو که خیري د خپلو بچو دپاره به دا که خیري دا استحکام او دا عزم کوو د خیره څه چې دا خپل بچي به دیوله به امن اخلو که خیري او دیوله به د مستقبل جوړو که خیري. تاسو ډېر زیات مشکور یم. نو غرض مې دا دی چې په دې کې د ډېر محنت ضرورت دی، لکه چې ګاونډي په دې پوه شي چې دا د یوې پارټۍ نه دی، دا ستا د امن دی، دا ووټ خو نه دی چې کنې موږ ته ووټ غواړو، موږ ته امن غواړو چې امن دپاره راوځه. د دې دپاره د هر چا ته وینا مو کوي، هر څوک د ځان سره وباسئ او که د یو سړي د ګاډي وس نه کېږي نو د خپلې کرایه وسې کېږي. د تیمرګرې تاسې هم خلک هره ورځ ځي، هره ورځ ځي، دا خو تیمرګره ده. نن هغه دغه صابوړو والا چې دی هغه د دې ځای نه اسلام آباد ته روان شوي دی. اوس مې دا په فیسبوک باندې اورېده، سواله صاحب لګولی هغلته ورته ولاړ دي دغه کې خزانې په دې پول کې او شماري چې موږ تاسو ته دومره ویلو چې تا راوسته او که دې را نه واسته. اسلام آباد ته ځي، موږ تیمرګرې ته ځو چې هغه 100 دی نو پکار ده چې موږ 500 بوځو دلته، ځکه چې موږ خو امن غواړو او موږ د ټولو خلکو ته خواست کوو او اپیل کوو. لکه دا خو دا ضروري خبره نه ده چې دا جماعت اسلامي دی موږ ورته نه وایو، نه، دا د هغه هم فرض دی چې خپل بچي دپاره امن وغواړي، دا د مسلم لیګ د هغې هم فرض دی، دا د صابوړي د هم فرض دی، دا صابوړي والا هم خپلو بچو له امن وغواړي. ولې دا بیامنۍ له ځي او څوک امن له نیسي. دا ټول به زموږ او ستاسو چې ټولو ته دعوت ورکړو، ټول راوباسو، کوشش دا وکړو چې دلته خلک په دې پوه کړو چې امن موږ د څه لپاره غواړو. دا خلکو ته څه عجیبه خبره ده چې زه به د امن خبره کوم. د امن چې کفر دی، دا په داسې ملک کې اوسېږو، امن غواړو هغه جرم ثابتوي، وایي چې یاره دا جرم ده وکړو. دا که عجیبه غوندې خبره ده. امن چې دی نو دا د ځان دپاره یوازې نه دی، د ټول قام دپاره دی، د علاقې او د وطن دپاره دی، د استحکام دپاره دی. او چې امن نه وي قسم په خدای که څوک پکې ژوند هم شي تېرولی، نه شي تېرولی، بیا د یوه ترقي نشته دی. که ته سړک جوړ کړې خو چې ستا امن نه وي نو ته پرې تلی نه شي، نو څه وکړې په سړک څه کوې، که ته کارخانه جوړه کړې، که ته په بل دولت وګټې، دا ټولې کیسې چې دي دا بالکل بېځای دي چې څو پورې په دې ملک کې استحکام او امن نه وي راغلی. نو د امن دپاره د خیره څخه زموږ او ستاسو د ټولو فرض دي چې موږ او تاسو پاڅېږو او خوله بالکل کولاو کړو او ښه په بھرپور طریقه باندې دا به زمونږ دا به ځکه زیاتوي چې موږ خو د دې قام ملګري، موږ خو د دې قام او د دې د خوشحالۍ او د امن خبره کوو، زموږ سره ملګرتیا کوي که خیر